وما درجه ازاله الشبهات او د منکرین د شبهات ازاله وم درجه مثلا اغه چې من یحیی العظام وهي رمیم دا اډو کې بوسیده شي اریزه شي دا به څوک ګندې کی دا چې به خبره نه کی دا پیغمبر او دا وایي ته اذا هل ندلكم على رجل ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق انكم لفي خلق جديد افترى على الله كذبا ام به جنة یا سعودي سره د تنخه ومنګه چاغوي چې تاسو ریزه شي مکمل ریزه کېدو سره تاسو بیا ژوند کیږي ته په الله تعالی دروغ تړي کنه لیونه دي ولا یذ بالله عجيبه خبره دي کې دا د منکرین شبهات من يحيي العظام وهي اذا كنا عظاما ورفاتا انا لمبعوثون او اباؤنا الاول چې موږ ریزه شو موږ مخکنی پلرونه نکونه هغه به هم ژوند کیږي چې په دې زمکه کې بالکل خارو شي او سړی بالکل ختم شي بیا هم لا ژوند کیږي دا د منکرین الله تعالی ته نو چې قل يحييها الذي انشاها اول مره الله تعالی ژوند کوي کنه اول چا ژوند کوي ډیر کرته دغه شان شبهات د منکرینو د توحید متعلق شبهات دي د صداقت د قران شبهات متعلق شبهات دي د قیامت متعلق شبهات دي دا هغه ټول شبو الله جل شانه په قران شریف کې جوابونه ورکړي دا سلاسل سبع دي دا و قسم مزامین دي یاد سورته دي دعاوی سلسله د دعاوی سلسله د دلایل سلسله د شکایت منکرین سلسله د تخفیفات سلسله د تنبیحات سلسله د تسلیات او سلسله د ازاله الشبهات دا په قران شریف کې دا مضامین چلیږي په مخه باندې کله یو مضمونی کله بل مضمونی کله بل مضمونی او دا په قران شریف کې منتشر راغلي دي دا غین وروسته قران شریف کې اجناس ته علوم او سودی یعنی اجناس ته مضامین کلیه او سودی کلی مضامین په کې تصوب سودی نه پدې کې د مذاهب او اختلاف دی شاء الله سپنی باندې پنځه تاسو په دغه کې ویل دي امام رازی او حافظ تیمیه رحمت الله پنځه باندې شپږ دي امام غزالی رحمت الله پنځه باندې څلور دي د بعضی محققین په باندې مضامین درې دي او د بعضی مشایخ په باندې مضامین دوه دي غټ مضامین چې په قران شریف کې چلیږي هغه عام غټ مضامین نه پدې کې اختلاف د مذاهب شاء الله سوي پنځه دي او امام رازی رحمت الله علیه وشپک دي امام غزالی رحمت الله علیه چې سلور دي بعضی محققین وې درې دي او بعضی مشایخ وې چې دوه دي دې مسله باندې پويږي ان شاء الله تعالی بیا پته دا تیار خزان الله جهنم شه د تفسیر بالرای مطلب څه دی د تفسیر بالرای مطلب دا نه چې رای له اعتبار په تفسیر کې نشته حالانکه چې الله تعالی فرمایي چې قرآن شریف لعلکم تتفکرون او د دې لپاره مناظر کړل چې تاسو په تدبر وکړئ نو فکر له قرآن شریف کې په معنا کې فهم ته خود اخلشتا ځکه قرآن شریف په دې لپاره نازل شوی چې سره په کې سوچو کې هغه معنی مفهوم کې او قرآن شریف کې مضمون دی دا غشان د تفسیر بالرای دو ترجمې دوه کړې یو ترجمه دا ده چې مخکې ځان له عقیده یو رائے مضبوطه کې او بیا دا خپل رائے په بنیاد د قرآن شریف الفاظ هغه تراړي نو ستارای اصل شو او قرآن شریف دا هغه تابع یو دعوه ځان له نه سکنه هغه دعوه بیا د قرآن شریف الفاظ د قرآن شریف کلمات پاغي باندې بیا راړي چسپانه یې نو دې تفسیر وی رائے وی چې قرآن تابع شو رائے دې مطبوع شو تارای خپل اصل وګرځول او قرآن دې د هغه تابع وګرځول د سینه د پکار دا تفسیر رائے دا ټیک جایز نه دی پکار دې سینه چې قرآن نه کوم شی معلومی کې هغه واستاره دې سینه چې رائے اصل الله قرآن دې تابع دی نه قرآن چې کوم مضمون دی او کوم داغه منطوق دی یا داغه مفهوم دی هغه به ستارای به د قرآن تابع دي سینه چې قرآن واستادرای تابع په دې کې فرق دی ګوره خی خبره باندې پويږي سپو وګدو تکلفات سره ته په خپل رائے باندې د قرآن شریف آیات منطبق کړي هم منطبق کیږي نه ته بسم الله کړل انتباق راولې یو خبره دی چې خود به خود د قرآن د منطوق نه مفهوم وي قرآن شریف د هغه دلالات اربع دي عبارت النص او دلالت النص اقتضاء النص په دې طریقو سره قرآن معلومیږي خو طریقه د استدلال
د دلیل د نسلو دغه څلور طریقې دي او دغه چې کوم نه مفهوم مخالف شوافی معتبر یې موږ نه معتبر او هغه طریقې د استدلال موږ نه معتبر او دا طریقې څلور موږ معتبر نه دي سني اصل رائے اصل کې او قران شریف په منطبق کای دا دیم صورت د تفسیر بالرائے دا دی چې مثلا قران شریف کې ناسخ منسوخ دی ته په خپل رائے باندې ناسخ معتبر کې منسوخ معتبر کې چې دا غیر باندې منسوخ شوی دی دا غیر لپاره ناسخ دی دا غرنګي اسباب النزول لی نو اسباب النزول کې رائے لر دخل نشته ناسخ منسوخ لره پرای کې دخل نشته الفاظ مفرده او هغه معانیو کې رائے لر دخل کدا د وزن معلومیږي دا پرای سره نه معلومیږي نو الفاظ مفرده د هغه تعین د معنات اسباب النزول ناسخ منسوخ پدې کې رائے چلول دا ځکه دا فقط په نقل سره معلومیږي دا په عقل سره نه معلومیږي نو دې تفسیر چې ته پرای سره کې دا تفسیر بل رائے دی یا بعضی نو کې فقط عقل چلیږي نه نقل لکه کوم الفاظ متشابهه دي د متشابهات نه دي ويبقى وجه ربك يد الله فوق ايديهم وذل کې بخامخه د دې معنی په عقلي دلیل سره معلومه او تعالی کې د نقل نه کار واخلي وې د الله تعالی پر الله شته خو مجسمو قول له نو چې کوم فقط په عقل سره معلومیږي هغه کې تنقل له اعتبار ورکی یا کوم چې فقط په نقل سره معلومیږي هغه کې عقل له اعتبار کې دا تفسیر بر رائے دي یا خپل رائے مخکې مقرره کې مخکې خپل رائے مقرره کې او قران سره چسپانه نو قران تابع وګرځي خپل رائے اصل وګرځي دا صورتونو کې دا تفسیر بر رائے دي ته تحریف چې د سی کلا صفت کلام شي د احتمال ظاهرا هغه غیر ظاهر احتمال تا لیکن هغه غیر ظاهر احتمال دي چې هغه مخالف ته چانه وي د محکم د کتاب الله نه او د قطعی عقاید نو مخالفي تم تحریف دا صورت تفسیر بر رائے دي دا جایز نه دي او متویل چې سند القرآن شو تعریف موضوع غایه شو تعریف علم التفسیر موضوع د علم التفسیر غایه علم التفسیر شو تفسیر تعویل تحریف کې فرق شو او د تفسیر اقسام او د بیان کچو تفسیر القرآن بالقرآن د تفسیر القرآن په احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره تفسیر د قرآن په اقوال د صحابه سره تفسیر د قرآن په اقوال د تابعین سره تفسیر د قرآن په اقوال د تابعین سره او تفسیر د قرآن په قواعد سره چې کوم قواعد د عربیت وي کوم قواعد اتفاقی د عربیت د علم القواعد چې هغه مخالف د نصوص او محکمو نه نه پاره وفق باندې تفسیر د قرآن کې دا شپږ درجې دي یا 15 درجې دي ځکه اقوال تابعین او د تابعین دو یو کله ګرځي کله جدا جدا ګرځي او بل مون د سلاسل سبب بیان کړو چې دا و قسمه مضامین په قرآن شریف کې بیانې دعوی دي او دلایل دي تسلیات دي او شبهات دي ازاله الشبهات واکذا سلاسل سبب او بل فضائل القرآن بیان کړي چې قرآن فضیلت د قرآن په فضیلت په ځمن کې من ضرورت القرآن وحی بیان کړ جامعیت القرآن میں بیان کړ اعجاز القرآن میں بیان کړ خصائص القرآن میں بیان کړ اسماء القرآن میں بیان کړ چې قرآن شریف اسماء د ذات والد اسماء دام دلیل فضیلت الله تعالی ډیر اسماء دي حدیث کې حکم صلی الله علیه ادو چې 2000 کډمر اندازه کې راغلي دي په آسماني کتابونو د رسول الله صلی الله علیه وسلم اسماء دي 200 پورې هغه دلایل خیرات ولې ذکر کړل د توري اسماء دي د منظري اسماء دي دا علماء لیکلي دي نو په د زیاتواله د اسماء دا دلیل د شرافت وی د چتوالي د قران شریف متعدد اسماء دا دلیل د فضیلت د قران شریف بلله چې قرآن په خپل یو کتاب افضل دی ځکه چې ولم یجعل له عوجا قیما ولم یجعل له عوجا او دا شریف کتاب په اشرف الرسل باندې نازل شوی دی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین مخکنی انبیاء بچو دیو قوم قبیله د پاره او د ټول عالم لپاره رحمت دی نو په اشرف الرسل باندې اشرف الکتب قرآن شریف په ټولو کتابونو کې د هر جهت نه پدې کې کمال زیات دی او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د هر جهت نه هغه کې فضیلت زیات دی نو اشرف الکتب په اشرف الرسل په اشرف البقاع کې چې په کلو کې پزمکو کې چې کوم بهترین ازمکه ده
اغسر ومن دخله كان آمنا ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام ابراهيم ومن دخله كان آمنا. نو په اشرف البقاع کې په اشرف الشهور کې چې شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن او په اشرف الليالي کې انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر. نو چې څه شرافتونه دي د مرسل شرافت ته د خود د هغه پیغام شرافت ته د زماني شرافت ته د هغه شپې شرافت ته او د مکان شرافت ته دا ټول جمع کون کې قرآن شریف دی لره. نو افضل الكتاب شو فضائل الكتاب په فضیلت کتاب کې مرتضرورت القرآن جامعیت القرآن اعجاز القرآن خصائص القرآن اسماء القرآن یو سلسله د قسمونو ده سلسله الاقسام. قرآن شریف کې ډیر ځایونو کې الله قسم کوي والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى والعصر ان الانسان لفي خسر. اور زندگی کے ظاہری الفاظ قسم ذکر کے لا اقسم بیوم القیامت دالا زائدی لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. دا په ټولو اشیاء باندې الله تعالی قسم کوي. نو قسم خو د منکر په مقابل کې سره ذکر کوي په کلام کې او د منکر په مقابل کې ذکر کوي. بل قسمونه چې دا خود لشي وي دي دا قسمونه خټول په مخلوق باندې الله تعالی کړی. لکه په شپه قسم کړی دی په ورځ قسم کړی دی په نور قسم کړی دی په زمانه قسم کړی دی والتین والزیتون په دې باندې قسم کړی دی. حالانکه چې رسول الله سلام فرمایي چې تاسو که قسم کوئ نو په الله قسم باندې کوئ یا دې چې شي سره که قسم کې فلیحلف بالله او لیسکت په خپل پلرونو باندې په خپل آبا باندې قسمونه په مخلوق باندې قسم مخوري او الله تعالی په خپل قسم خوري په دې اشیاء باندې. د پیغمبر علیه السلام په عموم باندې قسم خورل الا عمرک انهم لفی سکرتهم یعمهون. اصل کې چل لاره چې په خالق باندې د مخلوق قیاس مال فارق دی. دا خو حکم مونږ ته متوجه دی د دې حکم نه متکلم بهر وي نو پدې باندې مکلف دی او الله تعالی خو په خپل حاکم دی. حاکم په دې احکام باندې مکلف نه محکوم په احکام باندې مکلف. نو قیاس مال شوخ مکو په قرار کې او بعض علماء چې اصل کې نقسم کله کله لپاره د تعظیم د مقسم به وي لکه فقها چې کنه بحث کوي. نو دغه شان قسم چې د تعظیم د مقسم به مقصد وي هغه کې نو هغه ما سوا د الله او د صفات د الله تعالی په بل شي باندې جایز نه دی ځکه چې عظمت خدای الله تعالی صفت ده داغه د صفات او عظمت ته د الله تعالی صفاتونه لوی دي او الله تعالی ذات لوی دي. نو دغه شان قسم چې هغه د تعظیم د مقصد به مقصدی پکې تا نو هغه د الله تعالی نه ما سوا لکه فقها چې تنه بحث کوي دغه شان قسمونه هغه بحث کوي چې تا حانس شو کفاره بور کوي ګناهګار شو وهكذا دا هغه قسمونه دي چې کې مقصد تعظیم د مقصد به هغه په مخلوق باندې جایز نه دی. او یو قسم دې لپاره د استشهاد په جواب قسم باندې چې هغه کوم جواب قسم چې وی د غیر پردا د گواه په درجه کې وي د دلیل په درجه کې وي نو دا په مخلوق باندې کول جایز ځکه ډیر مخلوق دا جواب قسم سره مشابه والنجم اذا هوا ما ضل صاحبكم وما غوا. قسم دې په غسوري باندې چې کله دا پریوتو ته نږدې شي په دې باندې قسم شي ما ضل صاحبكم وما غوا. تاسو د امرګره پیغمبر علیه السلام نه گمراه دي او نه په تجربه وشتا. دا اوس مناسبت دي لکه دا نجم دا لار خیمونتا رڼا د پکتا او بالنجم هم يهتدون. دا سوري په محاذات باندې چې دغه سوري په یم کلی محاذات باندې خلقو بخواغه د خاص لاري نه نو هغه طرف ته بدلا دا سوري به د لپاره راهنمایي کوله چې دا زه د دې سوري په محاذات باندې دا اعلی فرق. نو دا
ستوره راهنمایي کوي رڼا د پکې تا او دې په خپل رفتار کې دا ستوره چې خپل رفتار یې کوي دې په خپل رفتار کې بالکل سیده دي دې کګي وګيږي نه سیده دي د قرانګي ما ضل صاحبكم وما دغه نجم څنګه چې رسول الله سلام مونږ تلار خي رڼا د هدایت مونږ ترا کوي لار مونږ ته کوي او په خپل رفتار کې رسول الله سلام بیلاری نه دي لکه دا ستوره چې دغه شان بیلاری نزي دغه رنګي استاسو صاحب مرګره یعنی رسول الله سلام هغه د غشن ماد الله صاحب رشا ودا بالکل 100% مناسبت پکشته کې نشته والعصر ان الانسان لفی خسر دا زمانات دا کدا د انسان خساره د واقعیا ده کنه جی انسان که په خساره کې راځي یا په فلاح کې راځي دا په دې زمانہ کې دا زمانہ په ای باندې گواه ده کنه جی زمونږ دا زمانہ چې کوم نوم په دې زمانہ کې دنه پراته یو کنه نو زمانہ په دې باندې گواہی کوي زمانہ په گواہی کوي زمون دلایل نهار په دې باندې گواہی کوي ګورئ دا قسمونه دا د استشهاد د جواب قسم د مضمون د پاره دي نو په دې کې څه اشکال نشته مسله باندې پیږي تاسو او کله کله قسم شرعي قسم هغه کې تعظیم محلوف به وي او یو هغه قسمونه دي لکه علما د علم بیان او د علم معنی ته بحث کوي هغه د توکید د هغه نسبت ته پاره ذکر کوي کم نسبت کلامی چیوی ته القا چاته کوي نو توکید د نسبت ته پاره ذکر کوي الله کا تعظیم محلول به مقصد نوي نو دانه منقسمونه دا کی دیشي ځکه ډیر کړه ته توکید په ان سر راضی په اسمیت جملې سر راضی په قسم سر راضی مسله باندې پوي تاسو نو دې کې اشکال نشته کله کله وی قسم چې کېږي اغا لپاره د دعا کېږي لکه بعض مفسرین په دغه آیات کوم دغه ترجمه کوي الا عمرک انهم قسم دې ستا په عمر باندې یعنی زاد الله عمرک خدای دې ستا عمر زیات کړي خدای دې ستا عمر زیات کړي انهم لفی سکردو په خپل بیوشي کې په نشه کې دو متحیر دي دغه دې کې قسم د پاره د دعا د کله د خیرو د پاره کله د دعا د پاره نو دغه دې کې د دعا د پاره دي چې لعمرک ان زادک الله عمر الله تعالی دې ستا عمر زیات کړي موږ چې تاسو دې اگر سره کدا کار دې څه کار دی لعمرک ستا عمر دې خدای زیات کړي انهم لفی سکرتهم یعمهون دا د دعا د پاره دي نو قسم استشهاد د پاره د توکید د نسبت الکلام د پاره د دعا د پاره وي نو دا په غیر الله باندې ټیک دي او کله د تعظیم محلوف به د پاره وي لیکن د تعظیم د کلام د الله تعالی او قسم په الله تعالی باندې شیخ فوربک لنحشرنهم والشیاطین ستا پر رب می قسمی دا شان د الله تعالی دی لوی دی د رسول الله سلام د الله تعالی په کلام کې چې دغه رنګ د رسول الله سلام په کلام کې په کلام د شارع کې چې د الله تعالی په ذات په صفات او قسم خورلې شوی او خو ظاهره دغه کې څه اشکال نشته او چې ما سوا د ذات د صفات د الله تعالی نه خبرې قسم خورلې شوی هغه کې مقصد استشهادی په جواب قسم باندې اصل کې داغه د تایید د توکید لپاره ذکر شوی هغه یو قسم شاهد او دغه مقرر هغه باندې یا د دعا د پاره یا د خیرو د پاره یا د توکید د هغه نسبت کلامی د پاره څه اشکال پکې نشته قسم چې خړلې کی په کلام کې نسبت کلامی چې موقت کیږي په کسر منکر دی نو دا خبره کلیه نه ده تاسو مطلب وایي بیا چې کله کله ستا مخاطب منکر نه یو حالانکه چې قسم خړلې شي او کلام نسبت کلامی موقت شي ډیر کرته دي سکیږي او ډیر کرته دي سکیږي چې مخاطب منکر یو سره کلام خالی عنی توکید مستعمل کیږي او هغه مباحثه ذکر کړی دي متول علی منافقان چې واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون او کله چې د مؤمنانو څنګه لراله دوی ته وایي چې انا معكم انما نحن مستهزئون نا واذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا مؤمنانو سره ورال نو آمنا کې خو دې سینه دراغلي چې انا آمنا تاکید نشته پکې خو صرف د دې بیانو چې موږ ایمان راوړی دی او ایمان په موږ کې شته صرف دغه مضمون قدر تکرار غیر موقت کلام دی حالانکه چې مؤمنان خردود ایمان نه منکر دي منکر ته دل کې مستوکید مستعمل ول پکاري دل کې انا آمنا والله انا قد آمنا ټکی پکې پکار دي کنه د توکید لپاره لیکن چې په کوم ځای کې توکید دی الله کې توکید نشه
او چې کله هغه خپل بلغانو څنګه لاړ شي خپل رؤساو څنګه لاړ شي هغه ته وایي ان معکم بشک من تاسو سره جمله اسمیه هم دا ان عمره غلې او انما نحن مستهزئون منګه هغه پر اساس مسخره کوو چې ساده خلق دي ورته دې که هغه دو په معیت نه انکار نه کاو د معیت نه هغه انکار نه کاو حالانکه چې دو کلام مؤکد هغه ته ان معکم دیر کرته دي چې کلام دغه نسبت کلامی نه انکار نه ولې وې دا د دې وجنه چې دا دغه نسبت کلامی ته د رغبت زیات او دغه خبره دنه قبليږي هم منافقانو بچي د خپل رؤساو سرګندو يهوديانو څنګه لبلاړه هغه ته وی چې موږ تاسو نه غو منل د خبره واقع کیو دا غو سره نو هغه ځکه دوی په دغه نسبت کلامی کې په شوق او رغبت سره دا غډیر شوق او رغبت ته وجه نه به خبره په صورت توکید کې کار کړه انکار شکل نه ازاله د انکار مقصد نه مؤمنانو څنګه لبچ مؤمنانو خودونه توکید نه قول زکو ته معلومه چې را په حرامین دي دوی خو یقینا مؤمنان نه دي نو الله کې صرف دا مسله به قدر تخکارا کوله چې مونږه صرف ایمان راکښتا د سینې چې مونږه کامل مؤمنانو کمال خو د دوه نفس ایمان د زړه سر نو د جبې د سر نو ایمان دا ایمان ټکي چې کوم دا صرف د جبې د سر نو په ځل کې خو د ایمان ونه نو صرف دا خبره قدر تخکارا کوله چې مونږ کې ایمان شته دا سینې ویل چې خامخاره کې ایمان شته کامل ایمان راکښته کمال دعوتونه کوله نو اگر کدل کی صورت انکار دی یو دا مضمون د دو سر رغبت نو نظر نه غوښتا او بل د دون قبل ده هم نه کدو په طریقې توکید سره ویلې نه مؤمنان ته پته وایي چې کدو ډیر قسمونه کوي خدا دروغ نه ځکه چې منافقان نو ډیر کرته دي چې آیو مضمون وي د اهتمام کار کول د مضمون د پر الله تعالی کل په من قسم وخوري دي سینې چې راغین انکار وي مثلا یاد الله تعالی په کلام کې نه څوک شک کوي دا شک د دفع لپاره د انکار د دفع د ازاله لپاره مقصد نه نو سلسله د قسمون دا خو دغه کلیه د پدې کې نور څه نشته یو طریقه د تبیین د علم الاصول فی القرآن دا اصول اربعه دیات ساتي هغه مضامین د قران شریف د تلوث بیان طریقه د علم اصول یعنی اصول اربعه اصول دي په قران شریف کې د اصول وین اصول اربعه دي یو توحید دی بل رسالت دی بل صداقت ته قران دی بل قیامت دی دا اصول اربعه دي د دې وجنا شاه منصور بابا رحمت الله علیه بداوی چې په سور مکیو کې او په سور مدینیو کې دا مضامین چلی خو په مکی سورتونو کې دا څلور مضامین دي ترغیب ترهیب دی ور سره توحید رسالت صداقت ته قران او قیامت ترغیب ترهیب او په دغه کې په مدنی سورتونو کې اوسره جهاد دي هغه د خبره وکړه ټول سورتونو کې لري سور مدنی او د موکیو خلاصہ او دغه به دغه بیان چې خلاصہ د دې سورت سره بیان د مضامین اربعه دي بیان د مضامین خمسه دي دا توحید رسالت صداقت ته قران قیامت او ور سره جهاد او په غبل کې ترغیب ترهیب دی بس د دې د سور مکیو د سور مدینه او تفریقه باغه د غشن کول او ټول سورتونو کې به خلاصه د بیان ورک دا اصول اربعه دي د قرآن شریف کې د دې اصول اربعه د بیانولو څه طریقه ده دا وګوره دا یو مفید مضمون دی یاد ساتئ وګوره خجی توحید بیانېږي نو په سنه حج باندې بیانېږي رسالت بیانېږي په سنه حج باندې بیانېږي څه طریقه باندې بیانېږي صداقت ته قران بیانېږي په څه طریقې سره بیانېږي قیامت بیانېږي په څه طریقې سره بیانېږي دا اصول اربعه طریقه د تبیین صدا طریقه د واضح کولو سره د قیامت ذکر چې الله تعالی کې دا خو ډیر زینو کې راغله د دې د بیانول دوه طریقې دي یو طریقه دلیل عقلی او بل طریقه دلیل نقلی دلیل نقلی لکه د حضرت عزیر علیہ السلام واقعه په سوره بقره کې راغله ده ابراهیم علیہ السلام واقعه په سوره بقره کې راغله ده ابراهیم علیہ السلام الله تعالی ته وی چې ربي ارینی کیف تحیی الموتى خدای ته نمونی څنګه باندې کوي دا خراته وخیان سنمونه خراته وخیان ابراهیم علیہ السلام په احیاء د امواتو کې شک نو داغه 100% یقین چې الله تعالی قادر دی په احیاء د اموات باندې قدرت یقینا شته خو البته احیاء د اموات په مختلفو طریقو سره کیږي آیا چې په کومي طریقې سره الله تعالی د احیاء د اموات کوي شکل به صحیح
ډیر کړه ترشی لپاره اشکال عدیده کثیره سه متحیر چداوي کداوي 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 کراچي کې بنگلي دی اوس بنگلو ګڼ شي شکلونه چې دا کراچي د بنگلي وسنګ نه حج باندې ولاړی څنګه چلوي او سرکونه به څنګه سره خوشته پکې ته څنګه به سرکونه و دا خبره ده چې الله تعالی احیا د اموات باندې قدرت شته یقیني خبره ده د پیغمبر شان خو چیرې دي سینه ده چې هغه د الله تعالی په قدرت کې شک کوي اګه شک کول د الله تعالی په قدرت کې خدای یقینا کفر ده نه یقینا قدرت او علم په دیو چې الله تعالی قادر مطلق دی خدای چې کیفیت څه دی نو الله تعالی توخو کنه فخذ اربعه من الطير فصرهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن ياتينك سعيا دغه حضرت عزير عليه الصلاه والسلام چې په دغه باندې تیر شو وهي خائفة قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعث قال كم لبثت عزير عليه الصلاة والسلام وقال الله تعالى خپل دې ژوند او کم مرکب چې اخر هغه ول دغه ناغه خپل دې ژوند کې هغه ته کاته هغه غډو کې راځم کېدو بیا په الله تعالی حیات واچو اوس دا نقلی طریقې سره مسله د قیامت څه ته خدغه مړي چې بیا الله تعالی ژوند کېږي د قیامت او حشر وي او په عقلی دلایل سره عقلی دلایل خو ګڼ شي دي ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب یک تاسو باس نه منې سره ځان ته وګوره کیف تکفرون بالله وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون دا مخکینی شوی بیا الله تعالی ژوند کړي دا منتشر اجزاء دا اجزاء لا تجزاء الله تعالی جمع کړ او بیا یک زمانہ کې بیا دا اجزاء لا تجزاء منتشر کړ مرشي سره دا بدن یو حد پوری ویني د بدن اجزاء منفصل شي دیو بلنه بالکل ریزه ریزه شي دا منتشر اجزاء بالکل صحوات تلاړي جو تلاړي قبر کی وی صبا دریاب تلاړي دا د بدن د اجزاء ټول الله تعالی منتشر کی او تفریق راولي مزقتم كل ممزق کامل تفریق سره دود بدای شي بیا الله تعالی اجزاء خد الله علم کی وی چې دا جز د دې بدن دی دا جز د دې بدن دی دا د دې بدن دی دا ټول اجزاء ورته معلومي او د بدنونو اجزاء ورته معلومي کنه حالان کې چې په یو ادیره کې په یو مقبره کې خود دنیا مړی پراته په دې مختزمه کې باندې ګڼ شي مړی پراته دي نو د یو بدن اجزاء او د بل ټول خل مل ګرځېدلې دي لیکن د الله د علم نه بهر نه دي واحصا كل شيء عددا دا الله تعالی و چې دغه شان مخکې کړي دی بیا هم دغه شکو دي کې کوم اشکال لري نقاش نقش ثانی بهتر کشد ز اول دا مخکې دغه نقشه جوړ کړل نو کدیم ځل باندې څه اشکال خو کې نشته نو عقلی دلایل ډیر زیات راغلي دي اثبات قیامت په دوه طریقو سره راځي مثلا باندې پوهیږي تاسو طریقه د عقل او طریقه د نقل او صداقت د قران وې په دریو طریقو سره راځي یو خو طریقه د تحدی ده تحدی یعنی طلب د معارضه تحدی طلب د معارضه الله تعالی نه وایي چې وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسوره تدریز له تحدی شي خفقېږي ما یو ځل تحدی په ټول قران سره د دونه شوی ده چې تاسو کبدی قران کې په شک کې ندی قران په مثال باندې راتلو کوي مسله باندې پوهیږي تاسو د ټول قران د معارضي طلب دي کفارو نشه یو ځل په مکی مکرمه کې دا تحدي راغلی ده بیا الله تعالی تنزل کړي دا دیمه تحدي بیا په مکه مکرمه کې راغله فاتو بعشر سور مفتریات من دونه لس سوره راوړي خیر دي لس سوره دا دو تحدین طلب د معارضي چې شوی دی اول په ټول قران سره شوی دی بیا په لس سوراتونو سره شوی په مثل قران باندې او بیا د مدینه منوره د کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی دا هغه تحدي طلب د معارض هغه په مختصر صورت سره شوی و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسوره مثله نو چا نه په ټول کلام باندې راتل کړي دي نه په لاسو صورتونو راتل کړي دي نه په مختصر صورت باندې راتل کړي دي معلومی کی چرا د طاقت بشر نه بهر یو کلام نه د بنی آدم وسه کې دانه دي
کله بنی آدم پوسه کې وې نو دوه فصحا بلغا او ماهرین دي په دې جوړولو د کلام کې بلکې غټي غټي قصیدې جوړي دوه خامخا د مختصر کلام راوړي خدا ر طاقت بشری نه بهر دی نو کلام د خالق القوا والقدر دی او دا کلام د خالق القوا والقدر چې چاته نقل شي هغه یقینا پیغمبر دا خو ظاهر د پیغمبر وایي دغه چې ته وحی تراغلی دا د بطریق التحدي صداقت د قران یو او بل په ذکر د اوصاف د منزل سره چې د چاره طرف نه راغلی دی قران رښتینی دی د چاره طرف تنزيل من حکیم حمید غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا اله الا ذات دی چې حکیم دی حمید دی غافر الذنب دی دا نو چې دا هغه کلام هغه رښتینی نه لکه ظاهر دي چې هغه رښتینی صداقت قرآن خبره مرته کول یو طریقه د تحدید دویم اوصاف ته منزل چې چاره طرف نازل شوی دی دا لوی صفاتونه دي نه چې لوی صفاتونه دي دروغ یقینا نه وایي مسله باندې پوي تاسو دریمه طریقه اوصاف ته منزل د قران شریف اوصاف ته وګورئ لا یاتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه پدې کې ته وګوره څه نقصان پکې پیدا کړ لا ریب فی ته قران شریف کې شک شوبه نشته مضامین صحیح واقعي مضامین دي د دې مضامین دا شعر نه دي کهانت نه دي دروغ نه دي شعرا چې دي کنه دي شاعران هغه خیالي پولاو جوړي ځان له یو مضمون متخیل کی واقع کیایي یا نه تاسو ویلي مختصر معنی کې ثلاثه تشرق الدنيا ببهجتها شمس الضحى وابو اسحاق والقمر درې چیزونه دي چې ټول دنیا په غیب باندې رڼا ده یو د غرمې د انور ده او بل سپوږمۍ ده بل ابو اسحاق ده دا ثبت ابو اسحاق حبشي دی ابو یا بسو کو و ټول دنیا چې رڼا ده په دې رڼا باندې رڼا ده هلکه جيبه خبره ده کوي ټول دنیا په دې رڼا ده دا د تخیل دی محض تخیل دی خبره باندې کوي د شو برهان نور تبیان موعظه شفاء رحمت فضل بشرا احسن الحديث ذکر قول فصل قیم مسله باندې پوي دا نمونه سوال لسدي دا ته ویل شي دا زیاتواله ده مسله مونږ ته مخکې دا کړي و چې یو تفسیر دی یو تعویل دی یو تحریف دی د تفسیر اقسام او طریقې تفسیر مونږ ته ویل چې تعین د مراد الله تعالی په طریقې د یقین سره غي ته تفسیر وای او چې په طریقې د ځون سره تعین د مراد الله تعالی شي غي ته ویل کېږي تعویل صرف ته کلام د ظاهر ناغه احتمال غیر ظاهره ته چې مخالف نه وي د کې نصوص قطعیونه اګه مخالف نه غي ته بیا تحریف لازم ورته ویل د تفسیر درجات دي یو تفسیر القرآن بالقرآن یو تفسیر القرآن بالسنت یو تفسیر القرآن په اقوال د صحابه سره دی بل تفسیر د قرآن په اقوال د تابعین سره بل تفسیر د قرآن په اقوال د تابعین سره دی بل تفسیر د قرآن دی په وفق د قواعد د عربیت سره په وفق د قواعد لیکن هغه اتفاقی قواعد شپږ درجې دي تفسیر القرآن بالقرآن دا وی کله متصل لازم کله منفصل لازم متصل چې راځي حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر دا من الفجر د دې سره نیږي لګیدل خو نزول کې لګرست راغله چې تاسو پروژه کې د شپې خوراک سکل کوي د هغه وخت پورې چې ظاهر شي تاسو هغه سپین مزه د تور مزینه حتی يتبين لكم الخيط الابيض چې ظاهر شي تاسو هغه مزه سپین من الخيط الاسود د تور مزینه نو دا من الفجر لا نو نازل شي ډیر صحابه هغه واقع کې اوس فن مزه ویرا واغ سب الله بالغ تلان دی به کې خل چې کله ظاهر شو هغه بو تخکار شو جدا هغه وخت پر به روټه خو هغه د غرمې پورې نخکار کی چا په خپل پورې تړل رسې چې دا سپینا او تور رسې به دا چې کله ښکار شي رسول الله سلام هغه یو صحابي ته چې انک لعریض القفا او په روایت کې راځي
ستا خدا څر دومره غټه چې افق دلاندې راځي ځکه چې سر دلاندې ته سپین مزه تور مزه یک دی خو مطلب چې افق په سر سر دلاندې راشي دومره پلان سر د چای دا ابتدا کې دو اگر که اهل لغت دي لیکن ظاهري الفاظ خدا غدینو ډیر کړه ته صحیح ذهن هغه ظاهري الفاظ دلال شي نو من الفجر ټکی ور سره رس نازل شو دو پته وای چې دا من الفجر ادا د خیت ابیض بیان دی او د خیت ابیض بیان چې وشو تعرف الاشیاء بازادها بمقابلاتها د خیت اسود بیان سره خود به خود حاصل شو مطلب دا دی چې پر رمضان شریف پښپو کې تاسو خوراک اسکل کوي چې کوم وخت تاسو ته هغه سپین مزه یعنی هغه د سبا صادق هغه رڼا ظاهر شي چې په هغه مشرق کې په افق مشرقي کې چې کله د سبا صادق غرنا ظاهر شي نو دا رڼا هغه بیا دی یو هغه سبا صادق دی یو سبا کاذب دی سبا کاذب هغه د عمود په شکل کې دی سی اوچت غونې کناره دا دغه دا د مخط غونې شکل کې عمود په شکل کې او دا سبا صادق چې دا په افق باندې معترضه نه دي سي په پلانو باندې دي سي پروت دا چې کتنه رڼا راوخیږي په افق کې چخکارې شي بالکل صفا د مزي په شانتي مطلب هغه تورواله د شپې چې وي اغم د مزي په شکل باندې ښکاریږي د سپینوالي د سبا چې په افق کې خارج شي د مزي په شکل باندې ښکاریږي نو دلته کې مراد د مزي نه د حسي مزي نه دی مراد هغه سپین مزي عبارت ده د رڼا د سبا نه من الفجر دا من الفجر د خیت ابیض تفسیر دی او الله تعالی په خپل کړل او متصل ور سره او بل دي کې الله تعالی فرمایي چې واللاتی یاتین الفاحشه من نسائکم فاستشهدوا اربعه منکم فان شهدوا فلا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا چې زنانو کې چې چا بهای کار تراتلو کړو او گواهان پتیر شو نو پکور کی بندي کوي جیل له پکور کې ور کوي د کم وخت پورې یا به الله تعالی واخلي مړ به حتا يتوف او يجعل الله لهن مزياب الله تعالی د سزا یو لار متعین کی چې دې سزا ده او داغین بعد بیا روستو چې دا سورې نور آیاتونه نازل شو الزانیه والزانی فجلدوا كل واحد منهما 100 جلده او دی کی اغبل حصہ چې اغا منسوخ التلاوت تا او محکم الحكم دا حکم باقی پاتره او تلاوت منسوخه دی الشیخه والشیخه اذا زنیا فرجموهما واده شوی سړی واده شوی خزه چې زنا او کین هغه سنگسار کوي او چې واده شوی سړی نه یا واده شوی خزه نه نو هغه کولو باندې وهای اخر په شان ته ډبوي سل کوړې وهای دا کار کوي تاسو نکالم من الله والله سميع عليم هدایت نازل شو او هغه فاحشه حد معلوم شو چې اوسره محسن دی او یو زنانه محسنه ده یا یو سره محسن دی او زنانه محسنه ده کسره او فتحه د صاد واړه جایز نو د هغه حکم سره د هغه حکم رجم دی او چې غیر محسنه او غیر محسنه ده دغه حکم چې کوم نه دغه د وهلی جلد ورسول الله صلی الله علیه وسلم هدایت نازل شو یخذو عنی قد جعل الله لهن سبیلا ونسیدا حکم دا یاد کې الله تعالی غ سبیل دغه مقرر کړل اوس دا او یجعل الله لهن سبیلا تشریع الله تعالی په قران شریف په سورې نور کې دغه وکړه چې الله تعالی ول لار بیان کی یعنی د سزا لار صدا غیر محسن د پاره او د غیر محسنی د پاره کوړی دي اصل کوړي بفجدوهما 100 جلدا او د محسن او د محسنی د پاره بیا څه شي رجم دي ਸੰساری دا رسول الله صلی الله علیه وسلم وردا تفسیر شي د اوج الله له سبیلا د پاره دغه چې کوم سزا ده د زنا چې د محسن د محسنی د پاره یو قسم ده او د غیر محسن د غیر محسنی د پاره بل قسم ده دا د هغه د پاره چې اوج الله لیکن دا تفسیر دی روس راغله قران شریف کې دایو کو سورې بقره کې راغله غالبا اول خو سورې نور په ابتدا کې راغله نو کله تفسیر القرآن بالقرآن کله تفسیر القرآن په احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره تفسیر د قرآن دی وجنه محدثین حضرات مستقل کتاب التفسیر لګی امام بخاری کتاب التفسیر لګول مسلم کی کتاب التفسیر تا ډیر مختصر دی اخر جلد کې اخر سر کې لګونه دی او په هر کتاب کې د ترمذی شریف کې په دې کتابونو کې چې کوم هغه ته جوامع وای نو هغه دا کتابونو د احادیث مستقل اقسام دي جوامع دي سنن دي مسانید دي لکه بعض سنن دي
سنن نسائی دے، سنن ابن ماجہ دے، سنن ابو داود دے. ناغه سنن کینی سنن هغه کتابونو توید احادیث چې هغه په طبق فقها او بیان ترتیب باندې اول کتاب طهارت به او فلان به او فلان چې څنګه فقها چې څنګه خپل کتابونه بیانې کړي دغه شان هغه کې هغه ترتیب د احادیث په دغه طریقه باندې وي هغه ته سنن وي. او جوامع کتابونه د احادیث هغه ته چې هغه مشتمل په هغه فنون ثمانیه باندې وي. مسله باندې په کتاب اته نوع د مضامین په کې ته ته دو جوامع وي. مسله باندې پوهیږي یو په کې تفسیر دی دا مخله شتا دوره وکوي. ناغه تفسیر دا مستقل کتاب دو محدثین ذکر کوي. ناغه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم بعضی تفاسیر د آیاتونو کړي هغه په قرآن نقل کوي او دغه رنګ د تابعین او د صحابه اقوال په قرآن نقل کوي. نو دیمه درجه د تفسیر هغه تفسیر دی په اقوالو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره او دا په قرآن شریف کې ډیر راغلي دي. قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي چې ماته د قرآن شریف درک لتبین للناس ما نو چې تی بیان کې خلق ہوتا رښتیا وې دا اقیم الصلاه تشریع رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دا. نو اقیم الصلاه تشریع رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دا کله دا اقیم الصلاه خو اجمال له دا څه پته لګي چې اقامت الصلاه څه معنا ده خبر باندې پوهیږي. صلات خو په لغت کې دعا ته وي، اقامت خو درولو ته وي. الکه د اقیم الصلاه مطلب څه اوس د دې تشریع رسول الله صلی الله علیه وسلم کړل تفصیل دا کړل دغه رنګ یو آت او زکات معنا سره دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په بیان سره د دې وضاحت راغلی تبین لازم او کړه دې دغه شان یو ځله هدایت نازل شه چې الذين امنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. کوم خلکو چې ایمان راوړي خپل ایمان د ظلم سره نه خلق کړي نو داغو خلکو د پر امن دی او دو په حق باندې دی وهم مهتدون. صحابه پریشان شو چې رسول الله و اينا لم يظلم منګه څوک د چا په ځان باندې ظلم نه کړي. ظلم خو مطلق معصیت ته وي وزر شی فی غیر محله دي ته ظلم وي. نو هر معصیت هغه کار چې هغه فی غیر محله دا الله تعالی د حکم نه نافرمانی کول هر نافرمانی هغه ظلم دی. نو یا رسول الله معصوم خو صرف یو پیغمبري نو موږ خو هر یو په ځان باندې ظلم کړل زیاته کړل نو زمونږ د پاره دا ثابت نه شول چې لهم الامن وهم مهتدون. موږ په هدایت نه موږ د پاره به امن نه ځکه الله تعالی خیر لګولې دي چې الذين امنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم چې خپل ایمان ظلم سره خد نه کین اولئک لهم الامن مهتدون. نو دو پریشان هو چې یا رسول الله موږ خو اجو په ځان باندې ظلم کړی دي. پیغمبر علیہ السلام دې سیندا کنه د دې ظلم نه دغه مطلق ظلم نه دی مراد. د دې ظلم نه ظلمي کامله مراد دی. د دې ظلم نه ظلمي عظیمه مراد دی. عظیم ظلم هغه کفر او شرک دی. وی هغه تن مراد چې په قول لقمان حکیم راغله دی ان الشرک لظلم عظیم. شرک ظلم عظیم دی. دلته کې مراد ظلم نه ظلم عظیم دی. الذين امنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم کې دا تنکیر دا تنوین د تعظیم د پاره دی لکه شر احر ذنابن دلته کوم د قشان دی ولم يلبسوا ایمانهم بظلم ای بظلم عظیم هغه ظلم عظیم خو نه دی مگر کفر شرک دی. نو اولئک لهم نو کوم خلق چې هغه د الله تعالی په وجود باندې داغو ایمان وي. د ایمان دغه کې معنی لغوي مراد را چې ایمان د الله په وجود باندې وي تصدیق د الله تعالی په وجود پښتوالي باندې وي او بیا د الله تعالی سره شریک پیدا نه کی جوړ نه کی الله تعالی منی او شریک له په عبادت کې جوړ نه کی نو دغه شان خلقو د پر اولایک لهم الامن وهم مهتدون. ور رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل د ظلم تشریح وکړه چې دې ظلم نه مراد هغه ظلم عظیم مراد دی. دا چې ډیر ویني کې صحابه پریشانی راغله ده او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته دا حل کړی دی. نو اوله درجه تفسیر القرآن بالقرآن شو. دیمه درجه تفسیر القرآن شو په احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په اقوال د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره او بل دریمه درجه کې تفسیر د قرآن شو په اقوال د صحابه سره. دا صحابه هغه خلق دي چې د پیغمبر علیه السلام په ذات تلاميذ دي. هغه د وحی محل سین کړي دي چې دا وحی په دغه ځای کې نازل شو او سبب د وحی معلوم کړي دي شلکه په دغه سبب باندې وحی راغلی دا. د پیغمبر علیه السلام د وحی مشاهده کړي دا او اهل لغت دي نو هغه په مراد د قران شریف باندې ډیر خپويږي. کله کله مراد د کلام هغه د هغه ماحول نه معلومي کله کله د مقام نه معلومیږي چې مراد دا دی. یو سړی د مسلمان دی او تاسو چې ال کمال وبراوړه نو خو په ختم شي وبراوړه کته له په ګلاس کې بوړی کې بالټي کې بوته وبوړي شو سړی لامي په غسل خانه کې تا आवाजو کې چې مرګري مال وبراوړه ته بوله په ګلاس کې وبوړي پس کې بوته وبوړي لوټه کې بالټي کې بوته وبوړي ځکه چې غسل کې او دس کوي
اوس یو څه په روټي باندې ناشته هغه ته و چې به یو براوړه نو ته ته باټه ولې نه ال کې مچ روټي باندې ناشته خو ته یې راغی خپل وعده کړی دا نو دلته کې آل کې وته په ګلاس کې وبوړي اچ په سرخانه کې و چې وبراوړ ته په بالټي کې په روټي کې وبراوړي دا د مقام د وجه نه تعین دي هغه مقام د سي مقام د چې ال کې دې په دې پوي کې چې دې مراد ده په دې بل کې دې په دې پوي کې چې دې مراد ده د وبو درو معنا ده ډیر کړه ته مراد د کلام د هغه ماحول نه د هغه مقام د قرینی د وجه نه دل کې متعین کیږي نو صحابو ته معلوم شعر چې دا آیت دغه ځای کې نازل شعر دا دغه کې نازل شعر نو په مراد د قران مې ډیر خپويږي ډیر خپويږي مثلا باندې پیږي تاسو نو په دریم نمبر کې استا تفسیر په اقوال د صحابه رضوان الله علیهم مجمعین سره ده په څلورم نمبر کې په اقوال د تابعین سره ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې خیر القرون قرنی ثم الذين يلونهم صحابه ثم الذين يلونهم تابعین اپ دې څلورم پنځمه درجه کې تبع تابعین دوم شمار کړی دي حسن بصری تفسیر دے حضرت اکرمه تفسیر دے دا تابعین دی او پتہ تابعین کی دام دو ذکر کر لے دا څوک د تابعین تابعی ګرځي څوک مستقل قسم ګرځي او سلورم یا پنځم نمبر کې تفسیر هغه په قواعد د عربیت سره دی په قواعد د علم عربیت سره دی لکه موږ د ایاک نستعین د ایاک نعبد ترجمه څنګه کو نخصک بالعبارة والاستعانه نخصک بالعبارة الکدا چا ویل دا نخصک د ایاک نستعین یا نخصک بالعبارة دی یا کنا ابو ترجمه چې کدا تا رقم نه راوړل دا رسول الله صلی الله علیه وسلم خدا سي ندی ویلي صحابو ندی ویلي تابعین ندی ویلي تبع تابعین دا نخصک بالعبارة دی یا کنا ابو معنا دا یا و یا کنا سین معنا نخصک بالاستداء دا قواعد د عربیت نه معلومه چې دا اتفاقی قانون دی اتفاقی قانون په تبع باندې دو معنا د قران راخیږي چې نخصک تقدیم ما حق او تاخير مفید د حسر دی اختصاص وی د دې وجه دی ایاک نعبد ترجمه دا کو چې نخصک بالعبارت و ایاک نستعين نخصک بالاستعانه خبره پويږي دا څلورمه درجه څوخه دا څوک پنځمه درجه خي نو اول تفسیر د قران په قران سره دی دیم تفسیر د قران دی په احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره او اقوال د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دریم تفسیر د اقوال د صحابه سره څلورم اقوال تابعین دي او ورسره تبع تابعین مستقل څوک مقرره څوک دې سره وځي کوي او بل تفسیر په وفق قواعد د عربیت سره ده دا کوز درجه لیکن هغه قواعد عربیت چې هغه اتفاقی وي مثلا باندې پويږي مثلا حدود ذکر کړل د تفسیر اقسام شو درجات شو نو دا مثلا د بیان کړل چې د قران سند مې ته بیان ک اولنا او بیا مثلا میں تو تعریف موضوع غرض دار تفسیر میں علم التفسیر د قران د دوړو متبیان ک د تفسیر تعویل تحریف معنا میں بیان کړه د تفسیر رسو درجات میں تو خودل اپ فضائل القرآن کے من تیو ضرورت القرآن بیان ک اپ فضائل القرآن کی متجامعیت قرآن بیان ک اعجاز قرآن خصائص قرآن میں بیان ک اسماء قرآن میں بیان ک مسئلہ باندې پیږي تاسو د دین رسو بل مضمون تاسو سمې د سلاسل السبعه ده په دې قران شریف کې عمومي طریقې سره و مضامین چلیږي دا آسان دي قران شریف کې و قسم مضامین چلیږي سلاسل السبعه ته دوی قران شریف کې الله تعالی دعاوی ذکر کوي یو سلسله د دعاوی دا د هر صورت دعوه وي دعوه هغه عنوان ته وایي لکه ته وایي چې کتاب الطهارت دا طهارت عنوان دی لپاره دا ټول باب کتاب الایمان دا ټول باب کتاب الاذان باب الاذان باب کیفیت الصلاه باب صلاه الكسوف باب صلاه الاستسقاء ز د عنوان ته ویل کیږي دعوه مثلا باندې پیږي تاسو او موضوع چې وی هغه اصل مقصود اصل مضمون ته موضوع وي موضوع د صورت وای دا بنیادی مضمون کله کله یو شی مضمون مقصود دی او دا بعض مضامین د هغه مقدمه وي بعض مضامین د هغه تکمیله وي نو دا اصلي مقصدی مضمون ته ویل کیږي موضوع ایو خلاصه وي خلاصه د داروس خلق چې اوس دا ترجمه چې کوي دو خلاصه اجمال ته وایي شي کم مضامین مفصله چې په صورت کې راغلي وي داغه اجمال هغه ته خلاصه وي مثلا باندې پیږي تاسو او استاد رحمت الله علیه خدینه ماته دا یاد راغی وای چې دا موضوع او خلاصه یو شی خلاصه یعنی د شی تلخیص کول د زوایدونه د مقدماتونه چې ته شی فارغه کې اصل کوش کارا کې دي ته خلاصه وي هغه خلاصه د صورت
خلاصه د رکوع، خلاصه د قران، خلاصه ته وي هغه مضمونی محتم بشان هغه مقصدی مضمون ته خلاصه وي. یعنی خلاصه د شی څه مطلب چې زواید لواحق تنا ارتاو کې او اصلی مقصدی کچھ پاتې شي هغه خلاصه د شی وي، لوب وی د شی خلاصه وی د شی. نو خلاصه د صورت، خلاصه د رکوع مطلب هغه مقصدی مضمون د صورت ته خلاصه وي. ځکه مضمون کې کله کله مقدمه وي، اکل تکمیله وي، ایو مقصدی مضمون وي. نو دا مقصدی مضمون ته ویل کېږي خلاصه. ادا وسنی ترجمه چې څوک یې دو خلاصه اجمال ته وي. خو خط خپل نه مسله باندې پیږي تاسو چې څنګه ویا غشان ته وای دا خو اصطلاحي امور دي لكل مصطلح ان يصطلح ما شاء. خو ظاهر کدا معلومی کو خلاصه معنا چې د شی تلخیص وکي، د شی لب او کچ راو باسي، یعنی د زواید او نور امور نه خالی کې او اصل مغص کارش. نو خلاصه عدور ته تعبیر دي په موضوع سره کوي او استاد رحمت الله علیه دی موضوع ته خلاصه وي چې خلاصه دي ته وي. یو اجمال تفصیل دی مسله باندې پیږي تاسو بار تقدید اخذ اصطلاحي امور دی خو خد خپل. قرآن شریف کی دعوی ذکر کی یو لك الحمدلله د سوره فاتحه دعوه سره د سوره فاتحه دعوه توحید دی، توحید فی الحمد، توحید فی الاستعانت، توحید فی العبادت. اوس دا توحید دا اوس دعوه د سوره ورسره بیا دلایل راغلي دي. ها یو سلسله کذالک الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه دعوه دا دعوه صداقت قرآن دی، صداقت قرآن دا دعوه ده. اور اس بیا داغه دلایل ذکر شوی دي، لا ریب فیه هدل للمتقین دا دلایل ذکر شوی دي. نو پدې کې یو سلسله د دعاویو دا، دویم سلسله د دلایل دا، پاغه سلاسل سبو کې دلایل ذکر کوي الله تعالی. دلیل کله کله عقلی دلیل وای او عقلی دلیل چې الله تعالی وای، نو کله کله علمی دلیل وای، کله صفلی دلیل بیانې، کله جوی دلیل بیانې. دلائل عقلیه کې لکه ګوره یا ایها الناس اعبدوا، یا ایها کله نفسی دلیل وای، مثلا با عقلی دلیل، نو کله نفسی دلیل وای او کله کله غیر نفسی. غیر نفسی کې علوی دلیل له، صفلی دلیل له، جوی دلیل له. یا ایها الناس اعبدوا ربکم دعوه شوا چې الله واحد لا شریک له. دلیل څه نفسی دلیل الذي خلقکم، ځان ته برکت د نشنا انسان باندې د یو حالت تشریح چې په کې نشو بیاشته شو. الکه تاسو کال شي وي، دیش کال دي شي وي، صالح کال دي شي وي، 50 کال دي شي وي، 15 کال دي شي وي. څه مطلب دی لري؟ زما صالح کال شي معنا څه؟ یعنی د صالح کال نه مخکې ځنی شو مبیاشته شو. هل تعالی الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. الکه د دې سری 50 کال شي وي، مطلب دا دی چې 50 کال نه مخکې نشو بیاشته شو. نو ته وګوره ځان ته تا کې چې دا د نش نشتوای راغله دا چا راکړل؟ دا هغه واحد لا شریک له ذات چې هغه قادر مطلق ته او په دې قادر چې هغه د نش نه خلق شته کوي. نو هر کله چې قادر مطلق شنو لایق ته عبادت هغه شته. دا نفسي دلیل شه. بیا وګوره عقلی دلیل علوی صفلی الذي جعل لكم الارض فراشا صفلی دلیل والسماء بناء او دغه علوی دلیل. او بیا جوی دلیل وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات. دا کائنات الجودی کنه په دې من کې پیدا کیږي. دا اوس نفسي دلیل شو او عقلی علوی دلیل شو، عقلی صفلی دلیل شو، جوی. اوس دا دلایل ذکر کیږي او کله کله نقلی دلائل ذکر کیږي. نقلی دلائل کله کله د وحی په شکل کې وي. الله تعالی و چې ما وحی را لېږل دا وحی میرا لېږل الله مثلا باندې پوهیږي تاسو. واوحي الى نوح انه لا يؤمن من قومك الا من قد امن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. وحی الله تعالی کله راولېږي، وحی راولېږي. او کله کله دلیل نقلی په ضمن د تبلیغ د انبیاء د قصص د انبیاء د اقوال د انبیاء کې الله تعالی را نقل کی. لکه په دې سوراتونو کې هر پیغمبر چې خپل قوم ته تللی نو هغه د الله تعالی توحید پیش کړي کني پیش کړي، هغه د الله تعالی توحید پیش کړي. نو هغه قوم یا منلی یا نه منلی، سب باندې په کې منیبین شي، سب په کې هغه دغه شغه متواغین شي، سرکش شي. نو سرکش سره الله تعالی چې سم معامله کړی او دا پته ولګی چې دا دلیل د حق والی د توحید دی. لیکن دا الله تعالی
فزمن د قصص د انبیاء کې فزمن د اقوال د انبیاء کې الله تعالی کله کله د دلیل نقلی ذکر کوي کله کله فزمن د اقوال او د قصص د فرشتو کې ذکر کوي د اقوال د فرشتو نه دلیل معلومي لکه سورہ بقره کې دا دعوه شولا وهو بكل شيء عليم تسره کنه كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في السماء خلقوا لكم ما في جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع وهو بكل شيء عليم علم كلي ده هر شي علم ده الله تعالی پر دغه کې مختص دعوه شو د علم کلی او پسې د فرشتو د کلام منتقد د دې لپاره دلیل دی سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم د فرشتو دلیل نو الله تعالی دغه دعوه شو او د پسې دلیل دا دلیل الله تعالی د اقوال د فرشت کله کله فنقل كلام الجن سره د پیریانو په کلام نه لکه سورې جن کې راغلی قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا دغه ذکر ټول هغه دلایل توحید راغلي مسله باندې پوي نو فنقل کلام د جنو سره فنقل کلام د فرشتو سره او فنقل کلام د انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام سره اکل کله د نفس وحی په ذریعہ سره الله تعالی ذکر کی مسله باندې پیږي تاسو قل اوحي الي انه استمع ووحي الى نوح انه لا يؤمن من قامك دا کله کله د وحی په ذریعہ سره دا ټوله واحده خو دا په خپل بيد بل چا د کلام د نقل کول نه الله تعالی په یو خبري دلیل ودري یو خبري دلیل قائم په خبره پوي نو دلائل کله کله نقلی بیاني کله عقلی دلیل بیاني نقلی دلیل دا اقسام ثلاثه دي عقلی دلیل دا اقسام دي نو قران شریف یو سلسله د دعایو دا هم متوي بل دا هر سوره ځاله مستقله داویه بل سلسله د دلایل دا د دلایل اقسام بل سلسله د شکوو دا شکایات لکه د منکرین د کفارونو الله تعالی شکوه کوي دا استادان وای او حدیث کې دا راځي چې یو زما ستا شکوه ده چې موږ شکوه کوو د یو سړي نه د عجز په بنیاد باندې چې ګوره لکه تا ولی اوس کولم الکه تا د خدا مو مناسبه ولی دی ولم الکه زه خو تا ته سویل نشم ځکه چې ته به زوروره نو ظرف شکوه د خو کم چله که زه خو سادو سم او دا او مدام تا مال شکر په د عجز د وجنه شکوه الله تعالی چې شکوه کوي د عجز د وجنه نه کوي د الله تعالی د شکوې معنا دا ده چې د اظهار د سخط کوي د کراهت کوي په دغه فعل باندې چې ګوره زه خفه کېږم په دې باندې او که خفه شم بیا خو ستا خیر نشته چې الله تعالی خفه شي بیا خو د چا خیر نه نو د الله تعالی شکوه د بندګانو نه وی کله شکوه د یهودو نه دا کله شکوه د نصاراو نه دا کله شکوه د فلان نه دا نو دا شکوه معنا اظهار د سخط د کراهت په دغه خبره باندې د الله تعالی د طرف نه کله کله شکوي راځي خو لیکن د الله تعالی غ شکوي هغه د عجز مسله نه مسله باندې پیږي لکه الله تعالی د یهودنا وی لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء خدای دا خبره خو ما تاسو واورید کنه دا خبره خو ما واورید کنه چې تاسو وایئ چې الله تعالی فقیر دې موږ اغنیاء لکه دا آیات نازل شو چې من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا څوک به الله تعالی ته قرض ورکړي يهود خو ګستاخ وړي زیات هغه الله تعالی فقیر شری ولا يعذ بالله زمون قرضي غواړي په بخیل سړي باندې خو د انفاق مسله خو تندر لګي چې لکه خرج کول الله ستو نو الله تعالی وی چې لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير واغنياء ما هو اوریدک ما اوریدک دا شکوش دا غونه شک مطلب چې په دې باندې خو زه په غوسه کې راځم د یو سلسله د دعاوی بل سلسله د دلایل بل سلسله د شکایات د شکوی د منکرینو څلورمه مرتبه د تخویفات را کله کله په یو مضمون باندې الله پاک تخویف دنیوي بیانوي او کله په تخویف اخروی بیانوي قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم پیغمبر ته وایا چې ضرب مغلوب شي جهنم ته هم جمع شي رستو تخویف دنیوي ستغلبون ضرب چې تاسو مغلوب شي دا رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د غزوه دغه کې بد د غزوه خندق کې هغه پیشنګوئی کړي و د فتح د روم او د شام د دی علاقو نو هغه دی پراپګاندا جوړ کړ چې وګورو ځان نه دفاع نشي کولای او دا وایي چې مونږ زما امت پروخ دا دغه شام به روم مدا دغه کې فتح کوي الله تعالی ته چې وایا او ته
تاسو بن مغلوب شي قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون. دا ستغلبون دا تخفیف دنیوی دی، وتحشرون الى جهنم دا تخفیف اخروی دی. دا الله تعالی قدرت نه خو بهر نه دا خبره. نو تخفیفات ذکر کړي سلورم نمبر کې، پنځم نمبر کې تنبیحات ذکر کړي، تنبیه ور کوي. کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته تنبیه ور کوي، کله مومنانو ته تنبیه ور کوي، کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته تنبیه ور کوي، او کله مومنانو ته تنبیه ور کوي، مومنان ته تنبیه ور کوي چې ها انتم اولئک تحبونکم. یا مومنانو تاسو عجیب خلق نه، دا منافقان دي، دا خلق دي، دا يهود دي، تاسو سره محبت ساتي او هغه تاسو سره محبت نه ساتي. وتؤمنون بالکتاب کله، او دا دغه غن شیخ دغه خصایل الله تعالی بیان کړل. او تاسو ته درنګلی ګرځي پزړه کې ته دا جو زبردست غصه ساتي چې سوایا ما مسله باندې پیږي. تاسو دا تنبیحات دي مؤمنانو ته چې خبرو مو داغو غصه او داغو حسد تاسو نه دی معلوم، الله تعالی ما ته معلوم دی. دو غصې ته ډک ناس. او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته ما کان للنبی ان یکون له اسرا، په غزوه بدر کې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام قیدان خلاص کړ، په فدیه واغسته داغونه هر یو په حضرت عمر دا مشوره پیش کړې چې را دي ټول قتل شي، هر یو د خپل اشتداد ته حواله شي، دا اسیران دي قتل شي. د صحابه د حضرت عمر دا رائے او بکر صدیق رضی الله عنه اخو نرم دل او زیات یا رسول الله خدا زمونږ خپل خلق دی، عقیده چې الله تعالی دو کی چاته توفیق دی او واقع خو دې و چاغو ته خدای توفیق دی ایمان ورکړو. ډیر هغه سارا د بدر مسلمانان شيو. یا رسول الله موږ فدیه به نه واخلو اپری بيدو نو مسلمانانو تقویت پراشي او کیده چې الله تعالی دو کی د ایمان توفیق دو تور کی ووم دغه شان. لیکن په دغه وخت کې چونکی چې د مسلمانانو عاجزی وا او د دو کمواله او د نفری په لحاظ سره دغه وخت کې څو هغه کې زبردست قتل پکارو. ما کان لنبی ای حتا یسخن فی الارض، چې کامل خوندیزی دا پیغمبر په مکه کې وکي، یعنی چې څو پورې د دې کفار رعب ختم شي نه دي، د هغه وخت پورې او قید بن معنا په کې نشي قتل ولي پکار دي حتا یسخن فی الارض. مثلا باندې پوری دا اوس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته الله تعالی تنبیه وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر خفوه کې اعتاب راغله رسول الله صلی الله علیه وسلم او دغه رنګي یا ایها النبی لم تحرم ما حل الله لك. دا احادیث کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل بعضی معصومین سره لږ زیاتی سر بیا او تا هغه نور او تا چلمل جوړ کو. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم قسم وکړي چې بیا دې سره زیات نه ساريګا. الله تعالی و چې یا پیغمبر لم تحرم ما عسل اسکلو غبینا. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم قسم کړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی تعالی و چې ایه النبی لم تحرم ما حل الله. دا څه قاعده څه خدای ته یو شی حلال کړل ته حرامه بزان باندې تبتغي مرضات ازواجک والله غفور رحیم. نو کله کله تنبیه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله تعالی ورکي مضامین د تنبیحات دي، کله الله تعالی مؤمنانو ته تنبیه ورکي. نو سلسله د دعاوی، سلسله د دلائل، سلسله د شکایات منکرین، سلسله د تخفیفات، سلسله د تنبیحات، سلسله د تسلیات. کله کله په قران شریف مضمون د تسلی راځي، کله پیغمبر ته تسلی راځي الله تعالی ورکي. وای چې پتا باندې ان علیک الا البلاغ او الا البلاغ المبین. یا پیغمبر استاد مخ رسول دي د احکام، استاد مثلا د رسول د احکام دي. ولی خفقه کې اوسره ایمان نه راوړي مسله باندې پیږي تاسو نو تبزان هلاکه تبزان ختمه او ځان به هلاکت تورځي نه پتا باندې الله تعالی د احکام رسول غمی مکو پری دی الله تعالی ته وسپارا. انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء. پیغمبر دا ستا کار نه دی، ستا کار چې ذمہ داری هغه د الله تعالی احکام رسول لی، باقی ماته پرې د ته بیغم شه. کله الله پاک رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تسلی ورکړي او کله کله الله جل شانه مومنانو ته تسلی ورکړي، مومنانو ته تسلی ورکړي، مومنانو ته تسلی ورکړي. وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم ب5,000 مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ. دي کوم منزلین دي
مومنان مخافه کېږي که تاسو کې تقوا رااله او کامل ایمان راغی او دا کفار په تاسو یک بارګي حمله دو شروع کړه 15000 فرشتي